شانه لا يحد. مولانا دوڑان دینا دا مسئلہ تیرا شیوہ چی دا لا يحد دا په اعتبار دا ربط ددید ما قبر سرزو احتمالین و یا جمله مستانفه و واقعشی و په جواب د سوال د سائل کی یا دا حالو د ما قبلنا بیا دا صيغه معلومه او یا مجهوله او د حد زمن سره درې معناګانې وی او حد لغوي او درم حد میزان حکم میزانی او درم حد حکمی نو دا مجهوله او یا دا معلومه او په معلومه کې فعل متعدی او یا فعل ندری په دغه کې شو او درې معناګانې شو او ذل حال کې دوه احتمال شو نو د دې نه څو احتمالات جوړېده 18 اتلس احتمالات په دې اتلس احتمالاتو کې د دې آغاز اول بدا صيغه معلومه کو او که مجهوله کو نو اول بدا صيغه مجهوله کو یعنی دا سویلی شمونگا چی تفصیل الاحتمالات تفصیل لچا دا احتمالات دا صيغه بمونگا مجهوله کو او بای لگو دا شان سره او دا حد نبکم حد واقلو حد لغوی نو معنی بیداشی پا حال کون دا شان دا اللہ تعالی کی چی لا یحد شان دا اللہ تعالی دا حد نکم معنی والا اغا حد لغوی نو معنی دا شو چې د شان د الله د پر لا یحد یعنی محدود په حد لغوي سره نه دی په حال کون د شان د الله تعالی کې چې محدود په حد لغوي سره نه دی محدود په حد لغوي نه دی زکه چې حد لغوي وای نهایت عددی تا لکه عاشر چې د عشره و ده او تاسع د تسعه و ده او ثامن د ثمانیه و ده او سابع د سبعه و ده سادس د او خامس د خمسه و ده داس یو پس رازه نو د الله تعالی د شان د پاره نهایت عددی نشته دا معنی صحیح ده او دا معنی مفیده د تقدیس هم ده بعضی وخت یو معنی صحیح واغه مفیده د تقدیس نه یعنی الله پورې سه اختصاص نه لري بلکې په بل چا کې ماغرنګي لکه رستو سارس کوم نو دا معنی صحیح ده او دا معنی مفیده د تقدیس هم ده صرف په الله کې ده په بل چا کې نشرات اما نفس الصحه ارچ نفس صحت ده ارچ سی شه ده نفس صحت ده نو شیونات د الله تعالی شیونات د الله تعالی دا عبارت تے دا تاثیرات دا اللہ تعالی نا چه متعلق دی تر نعم دا اللہ تعالی پورے شیونات دا اللہ تعالی عبارت تے راغ تاثیرات دا اللہ تعالی نا چه متعلق دی پر نعم دا اللہ سبحانہ وتعالی پورے او نعم دا اللہ سبحانہ وتعالی غیر متناہی دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها
نو تاثیرات د الله تعالی عبارت ته ده شیونات عبارت ته تاثیراتونه او بس لند وایا چې هغه تاثیرات متعلق دي ترچا پورې د نعم د الله تعالی پورې او نعم د الله سبحانه و تعالی خو غیر متناهی دي. وان تعدوا نعمت الله لا نو دا معنا صحیح ده. دا معنا څه ده صحیح او څنګه چې دا معنا صحیح ده نو دا معنا مفیده د تقدیس هم ده. یعنی دا معنا صرف په الله تعالی کې ده او په نور خلقو کې نشته ځکه نور خلقم متناهی دي او داغي افعال اقوالم څه شی دي متناهی. نو دا معنا صحیح ده ایوازي صحیح نه چې دا مفیده د تقدیس هم ده. یعنی په الله جل جلاله کې دا معنا متحققه ده او په ما سوا الله کې دا نشته. دا پاتلس احتمالاتو کیو احتمال ختم شو. پا دی اتلس احتمالاتو کی دویم احتمال سیغا منگا سکڑی و مجهولا چا سرم لگولی و دا شان سرم دویم احتمال پا حال دا حد نبا کم حد واقلو منطقی و حد میزانی. نو معنی بیداش لاندې ګوره تاسو مخه ته پرې نو شیونات د الله تعالی بس دا ټول نه خمانه ده کنه دا ټول نه څه چې هغه د پارسی شی نشته نهایت عددی ورلا نشته ضروری نه چې وس لکیر کا فقیر یو کنه. دویم په حال کون د شان د الله تعالی کې چې د شان د الله تعالی د پاره لا يحد محدود نه ده په کم حد په حد میزانی. نو دا معنا صحیح نه ده او احتمال پکې تر چام شته دا معنا و صحیح نه ده. ولی ذکر دا شان د الله تعالی خو منګو چې عبارت تر چانه د افعال د الله نه د تاثیرات د الله نه او تاثیرات د الله تعالی څه شی وي هغه عبارت د افعال د الله تعالی نه کنه خو چې کوم متعلق تر نعم او د عبادت تاثیرات د الله تعالی متعلق تر نعم او افعال خو یو معنی کنه. نو دا شان د مقوله د چانه شو فعل شان د مقوله د چانه شو او دا قانون دی علماء کرام وی چې دا قانون دی چې کم شی تحت المقوله راشي چې کم شی تحت المقوله راشي نو هغه مقوله ورته شی جنس هغه مقوله ورته شی وی جنس او د کم شی لپاره چې جنسي نو دا غیر لپاره سي او کم شی لپاره چې جنس او فصلی د کم شی لپاره چې جنس او فصلی نو دا غیر لپاره حد میزانی وي هغه لپاره سی حد. نو شان د مقوله د فعل نه ده او کم شی چې تحت المقوله راشي کم شی چې تحت المقوله راشي نو هغه مقوله ورته سي جنس او د کم شی لپاره چې جنسي دا غیر لپاره سي فصل او د کم شی لپاره چې جنس او فصل هغه لپاره حد میزانی. او څنګه وای چې د شان د الله تعالی د لپاره حد میزانی نشته یعنی محدود په حد میزانی سره نه دی. نو دا معنا دی کې صحت نشته. نو په دې معنا کې به تقدیس څنګه راشي په دې معنا کې نفس شي نشته صحت نو په دې معنا کې به تقدیس څنګه راشي. دا خبره چې کوم شی تحت المقوله مقوله ورته جنسي
نو دا خبره یاد ساتئ چې مقولات زمون سره تاسو ته پته را چې یو زمون سره مقوله د جوهر ده او نه زمون سره مقوله د عرض ده. یو مقوله د کم ده، د کیف ده، مقوله د عین ده، د متا ده، د وزن ده، او د فعل ده، او د انفعال ده، او ملک میویلو نو ملک ده. نو ټول سو شو زمون سره نو اضافت ده. نو یو مقوله ده کم، کیف، عین، متا، وزن، فعل، انفعال، اضافات، ملک. نو موږ سره ټولې مقولې سوري نه ایو پکې را جوهر. نو تلک عشرتن کامله، تلک عشرتن. نو الله جل جلاله د یوی مقولې لاندې نشرات له شان راضی هم، خو الله جل جلاله د یوی مقولې لاندې ناراضي. ولیک د جوهر د مقولې لاندې راشي نو مقوله د جوهر به ته جنس، او کوم شی چې جنس لري هغه به فصل لري. ولی ځکه جنس ما به الابهام دی، نو د امر محصل غواړي. دا ر جنس وجود دا سوي کنه، دا وجود مبهمه وي. د جنس تا وجود کوم وجودي؟ هغه وجود مبهمه. د جنس تا وجود کوم وجودي؟ دا وجود مبهمه. نو کوم وجود چې څه شی راشي مبهم راشي، کوم وجود چې څه راشي د مبهم راشي، هغه د لپاره محصل پکاري. بیا مثال په تور باندې ته لاړ شې د دکاندار ته مال رنگ راکنه، تعالی نه درکې څنګه رنگ درکم؟ ته به تور یا سپین یا د څه وو نه، هغه سره باغې نه نوعه جوړ شي، تور رنگ، سپین رنگ، بیا به نه نوعه جوړ شي. نو دا جنسم داسې وجود مبهمه لري چې داسې مبهم چې ناطقون نو ډایرک انسان نواته جوړا شو، چې ساحلون نو شیشه ته نه جوړ شو فارس، چې بوال علی عاقبین نو اختی نه جوړ شو. نو دا وجود داسې مبهمه شانتی وی. نو کم شی چې د مقوله د جوهر لاندې راشي، مقوله د جوهر او تجنسی کله ما له جنس فله فصل. کم شی چې د مقوله د کم لاندې راشي نو مقوله ورته جنس کله ما له جنس فله فصل. کم شی چې د مقوله د کیف لاندې راشي، مقوله د کیف او د جنس کله ما له جنس فله فصل. کم چې د مقوله د عین، متا، وزن، فعل، انفعال، ملک، کم چې د کم مقوله لاندې راځي مقوله به ورته سکیږي جنس. نو دا شان د مقوله د فعل نه ده، ځکه عبارت تر تاثیرات او د الله نه، شیونات د الله عبارت تر تاثیرات او د الله نه، تاثیرات د الله تعالی عبارت تر غفار د الله نه چې متعلقی په نعم د الله پورې، چې متعلقی په نعم د چا پورې؟ د الله جل جلاله پورې. په دې باندې ورسې تاسو پوه شئ په. نو دا خبره خو الحمدلله ختم شو. سبحانه ما اعظم شان لا يحد، د شان حد نشي کېدی. نو دا خبره صحیح د شان د مقوله د فعل نه دی، بس حد کېدی شي، حد منطقي او حد لسان. دریم احتمال پدې کې دا هو سبحانه ما اعظم شانه لا يحد. پاکی د الله لرسم را عظیم دی، شان د الله سبحانه و تعالی لا يحد، چې د شان د الله تعالی حد نشي کېدی. او کم حد نشي کېدلی؟ نو حد حکمی نشي کېدلی. اوس دا حد حکمی نشي کېدلی منګه پر. نو دا معنا صحیح ده، دا معنا څه ده؟ اوله معنا خود سره صحیح نه و. اوله معنا مې چوکړه صحیح و، مفید د تقدیس هم و. د حد د دوه معنا مې چوکړه نو هغه صحیح نه و، مفید د تقدیس پسنګ. او د شان یو درېمه ترجمه مونږ کوو چې هغه درېمه ترجمه د شان سره هغه صحیح ده، خو پای کې څه تقدیس په حال کون د شان د الله تعالی کې چې حد حکمی نه لري، چې کوم حد نه لري. نو دا معنا هو کستا فکرې صحیح ده، ولستا شان، زما شان، د بل شان، د بل شان، هغه حدود حکمیه نه لري. ځکه ما اس کړو چې حد حکمی دا عبارت دی د چانه د اطراء کم محکم نه،
یا دا عبارت د کم متصل یا عبارت ته اطراف د امتدادات الثلاثه چې هغه نقطه او خط او سطح دي اطراف ته امتدادات اطراف ته امتدادات ثلاثه د دې نسی شی دی هغه عبارت د اطراف د امتدادات ثلاثه او بیا ما ویلو چې حد حکمی هغه کم شو کنه او کم پسو قسمه متصل او منفصل کم متصل دی ته وی چې د اجزای مفروضه او د کې حد مشترک په اندازې د جزء لا يتجزا سره نه ها یي چې یو طرف سره کین یو کې زیاته او بل کې کمی نه راځي کدا سیو چرته نو کم متصل او کدا سی جزء درمیانی دسی جز نو په اندازې د جزء لا تجزا چې په یو کې زیاته او په بل کې کمی نه راته بلکې فی طرفین زیاته راته او فی طرفین سره راته نو دې ته وایي کمی منفصل بیا کمی متصل په دوه قسمه دي یو ته ویل کېږي قاروزات او بل ته وایي غیر قاروزات قاروزات دې ته وایي چې اجزای مجتمع فی الوجود دي غیر قاروزات دې ته وایي چې اجزای مجتمع فی الوجود نه ناول ته قاروزات ته بل ته غیر قاروزات بیا قاروزات کا منقسم په یو جهت نو خط او کا منقسم په سو جهت باندې ناغه ته سوي لیکي سطح او کا پدریو جانب باندې منقسم کېدا هغه ته وي جسم تعلیمی جسمی نو اوس راشه په حال کون د شان د الله کې چې محدود په حد حکمی سره نه دی نو شان د الله خو عبارت تر تاثیراتونه او تاثیرات عبارت تر افعالونه او فعل خو حد حکمی نه لري نه د الله فعل حد حکمی لري او نه د بل چا یوم حد حکمی نه لري دې خبره باندې ونه رسېږي تاسو در شان د احتمالات پر مقدم کونو کنه آسان دی نو سو احتمالات د مل نه لاړه اوس د څه چالو کچ دا صيغه معلومه کا سکه او فعل متعدی کا یا فعل متعدی کا فعل سکه شان سره لگاو په حال کون د شان د الله تعالی کې لا يحد چې پاشیا اشیاء باندې علم نراولی په واسطه د حد یا اشیاء محدود ندی ګرځول په حد میزانی په حد لغوی یا اشیاء محدود ندی ګرځولي علم په اشیاء باندې نراولی شان د الله علم نراولی په اشیاء باندې په واسطه د حد یا علم د الله تعالی یا شان د الله تعالی لا يحد دا اشیاء ندی ګرځولي سم په حد میزانی سره یا په حد لغوی سره میزانی سره حکمی سره نو معنا خو صحیح ده خدا زمنګ شیناتم دا کارونه نه کړی ونه راشي دا صيغه مجهوله کو که معلومه وي معلومه او د چا سره به ولګو نو معنا پیدا شي په حال کون د شان د الله تعالی کې لا يحد چاغه سي شي نه کوي د اشیاء او حد نه کوي د سوایا یا علم نه راوري په اشیاء باندې په واسطه د حد یا علم یا پوښ کنه یا اشیاء نه دي ګرځولي سم اشیاء نه دي ګرځول ذا حد لغوي ذا حد منطقي ذا حد حکمی دا نه دي ګرځولي دا خبره خو صحیح ده کنه خدا شیونات خدا کارونه نشي کولای دا خو الله کوي دا کارونه کنه نو معنا صحیح ده لیکن مفید در تقدیس نو سو احتمالات د مزنا لاړه شپږ اوس دا صيغه معلومه کا او لازمی کا نو معنی دار په حال کون د شان د الله کې چې شان د الله حد لغوي حد منطقي میزانی او حد حکمی نه ده نو دا معنا خو صحیح ده دا معنا خو
خو دې کې خو سچن تقدیس نشته، دې کې خو سچن تقدیس نشته. تاسو پوه شئ؟ نو صيغه معلومه کړه متعدی درې او لازمی درې، نو دا ټول سو شو شپږ، او مخکې مې درې ویلي نو سو شو نه، نو نه احتمالات لاړه سو لاړه و سو پاتې شو نه. داس نه به پس کی جوړیږي په هو ضمیر کې، پچا کې په هو.